ګرانو کتونکو کومه ناوړه پیښه چې په پېښور کې شوې ده زموږ پکې ډېر پولیس والا رونه هغه شهیدان شو او تعداد چې کم دی ویل کېږي چې 50 تنه زیات شو او تر دې وخته پورې ملبه چې کومه ده د هغې نه کسان ونه ویستلی شو. دا زمونږ صوبایي حکومت سره وسایل دي کله هم چې افت راشي نو دا حکومت راویښ شي چې جمعه یې وشي نو خبره به ایره شي. نن چې کم دی نو دونه نشي کولی چې دا دونه وخت کې ملبه غرمه شوه او دا ټیم شو خو ملبه یې لرې نه کړه. ګرانو کتونکو زمونږ چارسده دغه بمي چاودنې ډېره زیاته وځپله او څه نښه جنازې چې کم دی نو هغه اوس موږ اوچتې کړئ نښه م خاورو ته وسپارل. په دې کې دا دوه ملګري دوستانو د جانساباد دي، دا دواړه د جانساباد دي، دواړه ډېر دوستانو د یو پکې پلار چې کم دی نو ډي سي پي دی او ډېره دوستي یې وه. یو نه یو بچی پاتې شو بل نه دوه بچي پاتې شو. دا خو هم د دغه حادثې د دغه ناوړې پیښې ښکار شو. الله پاک دې دوی خاندان له صبر ورکړي او الله دې دغه خودي جنتیان وایي چې شهید کلم نه مري او بیا الله ته ولاړو الله سره خبرې کولې مانځه کې ولاړو شهیدان شو. والله دې دوی خاندان له صبر ورکړي. ډېر بچي یتیمان کړل، ډېر ظلم یې وکړو، ډېر زیات افسوسناکه پیښه ده. دا زمونږ جانساباد دا دوه دوستان دي، دواړه دوستان دي ښکلي هلکان اوس یې ودونه کړو نو به ډېره دردېدونکې کم ذکر به کوو. هر شهید یو داستان پرېښودو، هر شهید بچي پرېښودل. زمونږ پکې د متحده شبکې پر صدر رور چې کم دی هم په دغه کې شهید شو. نو ډېر د نستې د پړانګو د ترناب د ډکي امیرآباد د جانساباد ډېر دی کې شهیدان شو. دا مې سره شریکول ډېر افسوسناکه پیښه ده. الله پاک دې خاندان له صبر ورکړي.